یاره دا خو 100 روپۍ دي 500 بس دغه دي یار نورې نشته روپۍ په 150 باندې خبره شوه تا کاله مې راوستې دغه پیسې یا خدایه پاکه داسې زورور خلک دي یې زورونه ګران شوی زورور هروه اشرافات ته ځو او دا کېنه څو پیسې به ولې پیسې پرېږده مړه دلته به درته ووایم 10 شل ته به درسره 20 دجې به راوځي کېنه کېنه خراب شوی دی یا مهرباني زار زار دا ابے گورا کشکور بچا پیر تاوی دما اول بکلا کلا غمکنا او اوس خو بس راشه کنه ای ځواني مرګه خلک چې روټۍ خوري نو بسم الله وایي او یو تیز چې غانې وي چېرته خیال محمد خو دې رکشه کې نه دی بوتلی وا مورې خیال محمد صاحب سره ټوډي دی ټوډي زمونږ د غریبانانو په رشکو کې نه کینی دا خو مې دې ډک شکور ته وکتل نو د هارون باچا هغه ګانه راته رایاده شوه نه څوک هم ستا هم ډېرې نخرې دي چای سره پراټه غواړي ترکارۍ سره تنورۍ غواړي او سلادونه بغیر روټۍ نه خوري بس بس زه د نور خدمتونه نشم کولی ما له انګور راوله وا زه یې دله نه کومه راولم ځان له د انګور غم په خپله کوه ای لیونیا تا دومره جنکۍ چې تا سره رکشه کې کیني څوک ځي څوک راځي تر اوسه پورې تا یو هم خوښه نه کا توبه وباسه مورې زه په هغه ډریورانو کې نه یم ځان ته یې شپاړس شیشې له ګوري او داسې چې ګوري د هر چا خور او مورې زه پردو خویندو میندو ته نه ګورم دا د انګور غم دې ځان له په خپله وکړه ټیک ده زه به ځان انګور په خپله وګورم رښتیا ګلخان کاکا نه دی هغه سوال جواب کړو چې زما لور د کالج ته بوځي او بیا دې واپس راولي ښه بس او رښتیا د پیسو خبره دې ورسره کړې که نه او ته بېغم اوسه ما ورسره خبره کړې زه چې شل دا روټۍ خورم نو بیا ورځم بچې ګولای ترور سره مې خبره وکړه د هغې زوی به نن نه پس رکشه راولي او تا به کالج ته بوځي رابوځي ډېره ښه ده داجي داجي زه خو ویم چې زه دا سبق نور پرېږدم او ځان له یې ښه غوندې کې نوکري وګورم ځکه چې ستاسې په پنشن باندې د کور خرچې ډېرې ګرانې دي و بچې او خیاران وایي چې اول وخوره د ځان غوښې او بیا وخوره د ښکار غوښې ته به سبق وایې ښه تعلیم به کوې نو بیا به درته ښه نوکري میلاویږي که نه او بیا ستا واده هم کول دي که نه ګوره کنداجي زه واده نه کوم او چې بیا زه واده شوم نو ستاسو خیال به څوک ساتي نرګس بچې دا حقه لار ده لوڼو ته یو نه یو ورځ د خپل پلار کور پرېښودل وي او بل کور ته تلل وي بچې زما خیال دی هغه رکشه راله ښه ده داجي زه ورځم ځه بچې د خدای په امان خدای خو یې د ټریپک دا سپی ټول عمر سپی ساتي د دې اړو ترقي ونشي ما نه ټیپ کوز کړه لکه موږ نه ټیپ سره کوزې خدای دې غرکه او نیم سو هم ځان له اخیستی و دا هم خرابه ده یا خدایه نو که لږ مالدار دې پیدا کړی وی نو څه تا سره د څه کمی دی او که لا دې اکټر پیدا کړی وی لکه د بدر منیر دا یې چل کې سواتې کوي او یا دې هغه محمد حسین سواتې رانه جوړ کړی وی نو یا دې جهانګیر پیدا کړی د سهار 9 بجې به شوټینګ نه د مازدیګر 3 بجې راتلم او د مازدیګر به بل ورځ سهار راتلم دا کله کله به پکې 2 ورځې غیب هم ښکاري داسې چې د مور د هغه انګور ارمان مې پوره شو د دې نه ښه انګور به چېرته یاره خو خدای خبر چې دا څوک ده د چا لور ده دا بغ بغ ولې ګورې
نه جناب زه تاسو خو نه ګورم ما دې خوا کتل هغه مخامخ د ګولي کاکا کور دی که نه د ګولي کاکا لور به راځي هغه زه کالج ته بوځم نو ما خوا کتل ښه زه د ګل خان کاکا لور یم نرګس تاسو یې جي راځئ کښېنئ راځئ خلک سورلی مخکې کښېنئ او که شاته کښېنئ نه غلط شوم سورلی رستو کښېني زه مخکې کښېنم ډرایور مخکې کښېني راځئ څه ښکلې سترګې دي یار څه دې ووې نجیله تاسو مې څه نه دي ویلي ما خو کلمه ویله زه چې سورلی کښېنم او رشقه سټارټ کوم نو کلمه ویم ښه ځه ستا یارانه کې تاوانې شو لکه کساب په لاره ځم ګوتې شمارمه ملنګې بچي جي مور خیر خو دی ته تر اوسه پورې نه ودې شوې نه مورې هغه رښتیا ما هغه کیسټونه شمارل مې چې د رشقې څومره کیسټونه پاتې چې دا ورکړم دا رشقه خو مې خپله شي ګوره بچي په وخت کېږه سهار به رکشه مو باسې که نه ودې شه ښه ده مورې مورې اوس تا ته څه ووایم چې زوی د چا په مینه کې تباه او برباد شو هغې ته به څنګه یم چې زه تا سره مینه کوم ځه مړه سبا چې هر څه کي ورته به ووایم او راځه ویده کېږه چې سهار په وخت پاسې ظالمه زړه لویم چې زه تا سره مینه کوم یا خو به راته هم وکړي او یا به راپسې سپلیهر وباسي بس خدایه پرده مو ساتي ته اوس راغلې او زه ستا د نیمې ګنټې نه انتظار کوم په ما دې کالج د تلو ناوخته کړو نه جناب زه خو ناوخته نه یم راغلی او زه پېشمني مال راغلی یم پېشمني مالې او که نه چې زه چې پېشمني کې راپاسم نو د مانځه نه پس نه وده کېږم مایل که وده شوم هسې نه په تاسو باندې ناوخته شي نو زه خو په هغه وخت راغلی یم هلته راځئ که راځئ یو خبر واورئ جي څه چل دی هغه جي هغه وایه څه چل دی جي هیڅ هم نه تاسو کښېنئ جوړ چې زه اظهار ته شوم همت مې بغاوت وکړو دا و هغه وخت چې پوی په راز د محبت نشو ته اوس لاړ شه خو بیا لږ په ټایم راځه ښه جي خبره واورئ بیا څه دي هغه جي ما تاسو سره یو خبره کول غوښتل جي هغه جي ما ویلي چې هغه اوفو هلته دې راپسې ما آواز وکړو دلته دې راپسې ما آواز وکړو اخر ته څه ویل غواړې جي هیڅ هم نه خیر دی بیا به شي زه بیا به ویم تاسو
نمشته په خیال کې د بل چا تصویر زه خو لیونی کړم یاره ستا تصویر خوب دی او که خیال دی نه پوهېږم زړه کې یاره جوړ شو زما ستا تصویر دا د کله راسي ما خو چې په ړومبي نظر ته ولیدې نو زړه مې در باندې پیل خو بس همت راکې نه و چې د مینې اظهار مې درته کړی همدغه حال زما او ملنګیه چې زړه مې په تا بېللی خو د زړه خبره مې په خوله نه راتله ها خو زه ستا پړوني ته په دواړه لاسي سلام کوم چې د سره پرېوتو نو په ما یې دا احسان وکړو خو دا راته وایه ملنګیه چې ستا مور و ما قبوله کي او که نه ولې به دې نه قبلوي هغې خو ستا په شان انګور د خدای غوښته او بیا زما د واده زما نه زیاته تادي په هغې ده کینه خورکه کینه تا ډېره مهرباني خورکه چې نن زما کور ته راچکر شو ګوره رورا که ته زما سکه رور نه نو د دنې رور خو مې یې که نه او بیا دا څنګه کیدی شي چې خویندې به د خپلو وروڼو کرې نه ځي ښه رورا دا راته ووایه چې ستا هغه زوی زرخان څنګه دی وخورکه د خپل زوی زرخان برته سوی هسه مې دوله نه دی خوري هغه دولت لالچ لیونی کړی دی سل ځله مې ورته وویل چې پردي سل کورونه بران کې نو خپل به یو کور آباد نه کړی شي خو زما خبره نه مني هغه هسه مې دوله نه دی خیر دا راته ووایه خورخه چې ته څنګه راغلې ګوره رورا تاسو ته خو پته ده چې زما زوی زلمی شو زه هغه له واده کول غواړم ځانلین ګور راوستل غواړم که تاسو ته څه اعتراض نه وي نو زه خپل زوی له ستاسو لور وخورکه چې خور مرته ویلي نو ورورولۍ حق به پوره کومه کله چې مرضي راشه او زما لور ته د کویدن نښه واچوه
واخلم جبار خانه ډېر سا نیولی بې وخته رالی ای خدای که نه خیر چېرته دی زرخانه ضمانت مې کینسل شو او هغه انسپکټر نواز لري لکه د لیوني سپي راپسې لګېدلی بلد سپي پسې د کلي په کوڅو کې ماشومان هم منډې ترلې وهي او بیا دا څوک ناپېژنګلو نه زما پېژنګلو دی زما خسرخانه دا یو اشتیاري دی او زه د ده په ګرفتارۍ پسې راغلی بلا دې واخلم انسپکټره باغ چې د جالې والوځي نو مسکنې د باچا سنګل وي او زما په سنګل ناست باز ستا ښکار خو کولی شي خو ستا ښکار نشي جوړېدی هېڅ چرې نه خسرخانه د ده ګرفتاري زما ډیوټي ده انسپکټره د ده ستا نه خلاصول زما پښتو ده ولې چې دا زما مېلمه دی او زما د مېلمه بېعزتي زما بېعزتي ده او زما بېعزتي خپل مرګ له آواز ورکول دي زرخانه انسپکټره زما اوږې ته بغیر اجازته راتلل خپله مېلمستیا او د دې ورته عزت وګڼه انسپکټره ځکه نینو ګوته راکاږم بلا دې واخلم ځه واه زرخانه واه دا زړه خو مې وایي چې ستا نرتوب ستا پښتو او ستا ښه سړیتوب ته په دواړه لاسه سلام وکړم په دواړه لاسه دا زما د ښه سړیتوب درته چا دومره صفت کړی دی دا کم د نسړي بچی و چې زما یې درته دومره صفت کړی دی ما یو خبره ښه په غور سره واوره پیشو د خدای دپاره منګک نه نیسي بلا دې واخلم څه مطلب زرخانه مطلب دا چې نغدو راشماره یعنې کې پیسې داسې وی زرخانه داسې وی ته به مانه پیسې غواړې که زړه دې ښه یي او که بدې پیسې به راکې ولې مال ستا د کوره تیاره نه راځي او بیا دا شل سیره وسپنه زه دې دپاره ګرځوم چې د دې وصولي زه ستاسو غونده کې خلکو نه کوم پیسې راکې او که نه یې سجو ته نه زرخانه نه پیسې چې د څونه پکاري مانه واله یار خو هغه سړی چا چې په ما ګونګپري کړې ده دلته راولي هغه سړی به دلم راولم پیسې راشماره ولې چې ماښامې کېدو واله دی او تا ته پته ده چې زما ګزاره بغیر د ټنګ ټکور نه کېږي مورې یا زما مور څه شو ته څوک یې زموږ په کور کې څنګه راځې فاروزه ستا مور ستا د کور څوکیدارۍ دپاره کېنولی یم نو په خپله څه شو هغه ستا دپاره جینۍ غوښتو ته تللې ده څه زما دپاره جینۍ یا خدای چا کره تا پته ماته نشته یا خدایه پاکه بس مورې غلطي کو تباه دې کو ساري خوړلی دی یار نه نو دې ته سړی نو ته یار ما نه تپوس خو به یې کړی بیا وتله که نه اوس خدای خبر چا یا الله زما مور چې هر چا کره تلي زما رشته غوښتوله ته خدایه پاکه ټول خلک ګونګیان خېږي ښه چې اډوهام ورته ونه کړي غر کې کوم نو ما ته وګوره تر دې کور چوکیداري کوه زه اوس راځم ښه بس ما ته په دروغو قسمونه مه خوره
خپل مور دې په خپل د بلې جنۍ غوښتلو ولېږل اوس ما تاسې بهانې کې ما دې خدای ووایي نرګس که زه تا ته بهانې کومه نه خو ما خپله مور چا کره لېږلې ده او نه تا ته دروغ وایم چې دا دروغ نه دي نو نور څه دي چې ستا مور تا له رښتې غوښتلو ځي نو تا نه دومره تپوس نه کوي چې تا له کومه جنۍ غواړمه دغه خو غم دی نرګس هم دا خو غم دی ما دې خدای وي که مور ما ته ویلي چې تا له کومه جنۍ کومه او نه ته زه خبر یم چې کومې جنۍ غوښتوله تلې ده بس زه ستا په یو خبره هم یقین نه کوم ته دوکهباز یې دروغجن یې زما خبره خو نرګسه ته زما خبره خو واوره که نه اوس دا هر څه زما د دې مور د لاسه یې اوس خدای خبر چې دا چا کره تلې ده اوس څه وکړم وای دا راته وایي خورکۍ چې ستا زوی کار څه کوي رور جانا د تاسو نه څه پرده زما زوی خو څه موده ریړم لګولې ده کال دوی د ټاټکي مزدوري هم کړې ده 5 شپږ میاشتې خرګاړې هم چلولې دي خو اوس د الله ډېر فضل دی اوس خو هغو ما ستا ټول بکواس واورېدو څنګه چې په قانون کې ډاډ پیرون نشي لګېدی همدغه شان د خان زرداد خان خور د یو خرګاډي چلولو والا ښځه هېڅ چرې نشي جوړېدی هېڅ چرې نشي جوړېدی غلی شه سرخانه غلی شه دا مېلمنه ده ستا د خور غوښتو لپاره راغلې ده غلی شه پلاره غلی شه زما خور څه د سوال روټۍ نه ده لکه د وظیفې د دې خیرمارې او خوار بڼکې په جولۍ کې واچوم خوښه پلاره واوره ای بوډۍ نن خو دې زما کور ته د راتلو غلطي وکړه خو که بیا دپاره دې زما کور ته راتلو غلطي وکړه نو ښه بدلې نه وي زه ورته یم وځه زما د کوره وځه زرخان لالا تا یوه مېلمنه یوه تورسرې د خپله کور وشړله دا دې خو ونه کړل غلی شه پرځانې غلی شه درته وایم دا مې د دې کوره ځکه په بېعزتۍ باندې ویسته چې دا خیرمار خلک دا زما د برابرۍ نه دي نه دي زما د برابرۍ زما په دې کلي کې عزت دی شهرت دی دولت دی را سره ځکه خو ما ته د دې کلي هر سړی په دواړه لاسه باندې سلام کوي سرخانه تا ته که د دې کلي خلک په دوه لاسي سلام کوي نو ستا د ګندګیرۍ د وجې خو یاد ساته چې ستا دا شان و شوکت د بنګلو هغه بار دی چې د هغه پروردګار یو درس دې وخوړو نو بیا به لکه د بنګلو دس نس پروت دی پلاره غلی شه غلی شه چې په دې کنده خوله باندې ما ته پلار ونه وی اوسه زما د کوره اوسه زما د کوره غلی شه پلاره غلی شه درته وایم دا کور زما د نیکه د هغه د مرګ نه پس د دې کور وارث ته جوړ شي او ستا د مرګ نه پس په د دې کور وارث زه جوړېږم ما مه مجبوروه پلاره ما مه مجبوروه هسې نه چې د مرګ نه مخکې دی په مرۍ باندې چاړه راکاږم څه پوه شوې خدای په امان څه
صبر وکړه داجی صبر وکړه کیدای شي زموږ په نصیب کې همدا لیکلي په دې خو زما سره چې تقدیر او قسمت مونږ سره دا بدوالی وکړه بچي مونږ سره دا بدوالی وکړه وري ته خفه والي رښتیا هغه ته زما هغه رښتې غوښتنه ترې وي هغې درته څه وویل بس چپکې به م خیري بچې اوس به خفه شي ستا د وینا نه بغیر چې تنو یا خدایه پاکه مورې خدای دې زما زړه وچوي خو ته راته ووایه هغې درته څه وویلې رښتیا یې درله درکه او که خدای مکه خدای زما سوال مطلب دا چې که انکار یې درته وکړو څه یې وویل څه درته ووایم بچې رښتې په نصیبونو کېږي یا پاکه پروردګار اوس مور مې پالګره شوې ده مورې سپا سپا راته وویل چل څه رښتیا درکه او که انکار یې وکړو هغه خلکو د رښتې راکولو نه انکار وکړو خدایا ستا ډېره مهرباني تا زما سوال قبول کړو نن به د شکرانې څوارلس نیم نه کومه واده مې در سره واده مې ده ای لیونیه بچیا هغوی ما له د رښتې راکولو نه انکار وکړو او ته خوشحالېږې دا ته څه شی ا دې دپاره مورې چې ما دله یو بله انګور په نښه کړې ده 5 وخته مونځګزاره ده مورې ثوابي روجې نیسي او چې د کور د کارونو روزګاره شي نو جانماز راولي او نفلونه وایي دومره ښه جینۍ مې دله کتلې ده ځواني مرګه دا ماته مخکې ولې نه وي دې غوره شه څوک ده هغه جینۍ او د چا لور ده مورې ګلخان کاکا نه دی ګلخان کاکا د هغه لور ده زه چې رشکه کې سکول ته بوزم رابوزم تا راته نه ویلي په 2 ورځو کې دی دومره غټ کار وکړو بس مورې دا زه ستا لپاره کوم په ما باندې سخته نه ګورې دا خو زه ستا لپاره لیکم چېرې مې ګور دې راشي د کور کار به درته کوي مورې ګورې په هغه جینۍ باندې تعلیم وکړه هسې نه څوک بل څوک یې درنه غواړي ډېره ښه کور به یې درله سوځي ګورې اوس خو به د خپل زوی دپاره هم نه نغوي کره ځم یا الله ته مې مل شي دا څوک دی زرخانه جبار خانه دا هغه مخبر دی چا چې پولیس ته ستا په سر باندې مخبري کړې وه چې ته زما په ډیره کې دا هغه مخبر دی چا چې زما په سر مخبري کړې وه په داسې سړي به د سپېړې ګزار نه کې نه پکې پې داسې سړي پسې به دا تور بابا رالې او ډز به دې وباسې بلا دې واخلم ډز ته پورته کوه پلاره ډزه وغونه دې ړنګه شه چې ډز ته پورته کړم خو سبا به جیل کې زه پروت یم که نه بیا راکه دې خوا دا فرض به دې زه پوره کړم نن مې ومنله ومې منله نن چې هوښیاره مرغۍ ګیرېږي نه او چې کله هم ګیرېږي نو د دواړو خپو نه کلکه ګیرېږي قربان زرخانه هغه څنګه هغه داسې څنګه چې دې راته دا دواړه نیکان ګیر شو د دې قتل د موقع ګواه زه پخپله یم زه به په عدالت کې دا ګواهي ورکوم چې دا قتل ستا دې زوی کړی دی دا څه زرخانه دا څه تا په عدالت کې ګواهي ورکړه نو زما زوی خو به له پانسۍ په تخته وخېږي همدا خو زه غواړم که نه همدا خو زه غواړم چې ستا دا زوی د
پانسۍ په تختو خېږي او که دی بچ کول غواړې نغدو راشماره نغدو زرخانه خان خدای ته وګوره دویم پټ لاس باندې پیسې ورکړه کني زوی د پانسۍ شو ټیک ده پیسې خو به درکو ډېر بد دی زرخانه ډېر بد دی ماته پته ده چې بد مې وکړل پته ده راته خو څه وکړم د عادت نه مجبوره یم او پیسه مې کمزوري ده بلا دې واخلم پیسې راشماره چې سمه یو ملک صاحب پہلے زمین واچو مهرباني اوس کې کنه ملک صاحب مهرباني ملک صاحب سو ډیره مهرباني چې تاسو زما د غریب ځای ته راغئ دا بیا خبره ده چې ته غریب او زه امیر یم خو د الله په نظر کې غریب او امیر دواړه یو شی دي مهرباني ملک صاحب دا ستاسو ښه سړیتوب دی خو دا راته ملک صاحب چې تاسو څنګه راغلي زه خپل نواز بچي دپاره ستا د لور رشته غوښتو راغلی تاسو ملک صاحب خپل زوی انسپکټر نواز دپاره زما لور غوښتو راغلي او اسلم خانه که تا ته منظوره وي نو ټیک ده ملک صاحب ټیک ده ما ته منظوره ده ملک صاحب ما ته منظوره ده ټیک ده اسلم خانه رښتیا خو ستاسو هغه زوی کاروبار څه کوي زما زوی خپل بارګین دی د ګاډو کاروبار کوي دا دې څه وکړل داجي دا دې څه وکړل دا ما له په کومه کورنۍ کې رشته وکړه و بچې ډېر شریف خلک دي پلار یې مونځګزاره دی د زوی خپل بارګین دی د ګاډو کاروبار کوي و داجي د ګاډو کاروبار نه کوي هغه انسانانو ته ژوند کاروبار کوي خو تا ته دا پته شته هغه یو قاتل دی ګندګیر دی اجرت دی خو زما واوره داجي د داسې ګندګیر کورنۍ رشته په دې کور کې نشي کېدی نشي کېدی ودې کتو پلاره زما د بدماشۍ زور ودې کتو پلاره زما په جیب کې د پروت دولت زور جوړه شوه که نه زما خور د یو غټ خاندان انګور زرخانه ستا خور خو بالا زما د کور عزت جوړېږي چې زه خو ها وکم که نه زه ها نه کوم انکار کوم انکار زما د طرفه دا رشته ختمه وګڼئ ختمه ودې کته د خپلې بدماشۍ زور ودې کته د خپلې ګندګیرۍ زور اوس هم وخت شته توبهګار شه استغفار شه هغه پروردګار ته په سجده شه چې خدای دې ګندګیرۍ نه خلاص کړي ګنې ستا به دا خور په کور کې بوډۍ شي خدای یو شریف کورنۍ کور به جوړه نه شي او غلی شه پلاره غلی شه درته ویم کفر ته مې مه وباسه مه مې وباسه کفر ته کنې داسې کفر به درته وویم داسې کفر به درته وویم چې نه به یې خدای مني او نه به یې رسول مني پوه شوې پلاره پوه شوې او که نه یا پروردگار تو خو مې د دې زوی اخلاق کړې خدایه ته خو مې دې زوی له مرګ راولې خدایه ته خو مې دې زوی له مرګ راولې خدایه رورا تا زما د خبرې جواب رانه کو زه ستا د لور رشته خپل زوی ملنګي له غواړم خورې رشتې په قسمتونو باندې کېږي خو لږ داسې چې زما د لور قسمت ستا زوی ملنګي سره لیکلې ده ځکه ماته دا رشته منظوره ده
پیژني د ښار په ښکلو باور نشته تش دولت پیژني د کلیوال جانانه زار شم محبت پیژني د کلیوال جانانه زار شم محبت پیژني نو محبت پیژني محبت پیژني محبت پیژني محبت
خان جی دا د ګل خان کاکا لور نرګس ته نرګس د ګل خان کاکا لور نرګس واقعي چې ګل د ګلاب دی د دې خو راشکول پکار دی چې که خوښوي نو ځان له بې غواړم که نه غلی شه ځان له نه ماله هم نن او په دې ساعت ټیک ده خان جي بس کوره پورې ورځم او دا د ګل خان کاکا کرې ورغلم لار به مې څه یاد ساتي داسې کور مې ولوکته چې کور به یې پې ښایسته ښکاري غلی شه موږشي ما د خپلې لور رشته دې ښځې زوی له ورکړې ده ویم ګل خان کاکا د لور رشته دې د دې ښځې زوی له ورکړې ده نه ورکړې سئ ماته که دا رشته ویم ګل خان کاکا تا نه قربان تا نظر خپله لور د خان جبار خان زوی غفار خان له ورکه مزې به کې مزې او مال دولت به هم درکړي او څه پټې به هم درپسې ولیکي بکواس مه کوه زه د جایداد په لالچ کې خپلې ژبې نه نشم اورېدی او نه د دولت په لالچ کې خپله لور ستا هغه ګندګي خان له ورکولی شم کاکا په غیرت او پښتو کې څه دي شاکه غیرت او پښتو ته چې غریبي دي په خانې کې بدله شي غلی شه بې غیرته لعنت چې داسې خانې باندې چې ما ته د بې غیرتۍ په بدل کې ملاوېږي زه نه یم وځه زما د کوره که اوس د پولیس ته حواله کوم وځه غلی شه منشي غفارې نه دولت نه یېرېږي او نه د پولیس نه نه بچې نه ته خو د پولیس نه نه یېرېږې زه ګورې د پولیس نه ډېر یېرېږم بیا تا ته خو پته ده که نه چې په دویم ځل بې زمانه څومره په مشکله سره وشو نو بیا ځان له د یارې تعویض وکړه پلاره ته به د ګلې لور ستا انګور ضرور جوړوم منشي جي قربان ورشه او ګلې ته وایه چې سبا به غفارې څهره په سر ستا کور ته ضرور راځي ویم خدای ته وګوره رسول ته وګوره چې ما مو ورلېږه هغه ظالم خو خپې په قبر کې دي او لاس یې دا نه دروند دی چې توبه خدایه توبه چې دا خبره ده نو بیا به زه د هغه کور ته پخپله ځم نن او په دې وخت ودرېږه بچیا دا ستا عزت دی نو بیا به د ګلې لور ستا ناوې زه جوړوم زه دې پسې به ته نه زه زرخانې لېږم زرخانې بلا دې واخلم جبار خانه پیسه زما کمزوري ده او د پیسې دپاره زه د دنیا هر جایز ناجایز کار کولو ته تیار یم د هغه جنۍ پته راته ته وښیه او ستا د زوی د کوژدن ګوته اچول ورته زما کار دی هغه جنۍ د برکلي د ګلخان کاکا لور ده بلا دې واخلم بلا دې واخلم رورا زه تاسو نه د واده نیټه غوښتوله راغلم ووایئ چې کومه نیټه کیږو خورکه څنګه چې ستا خوښه ده چې کومه نیټه ږدې ما ته منظوره ده بلا دې واخلم بوډا
خلک د زرخانې په نوم باندې پیژني. دلته څه راغلی؟ دلته د ستا لور ته د غفار د کوژدن ګوته اچولو دپاره راغلی یم. بلا دې واخلم. خو ما خپله لور دې ښځې زوی چپ چپ چې چونونه کې چون دې وکړو نو غوسه مې سر ته خیږي او چې غوسه مې سر ته وخیږي نو بیا به سر خولې بلا دې واخلم. خوشه ودرېږه دلته وې خوشه درته ویم خوشه درته ویم خوشه که چاچی برو دا لاس چې کوم دی که نه دا اوس د زرخان په لاس کې راغلی دی. د زرخان په لاس کې ښایست دی سمه د حسن ښاپېرۍ ده دا خو د خپل ځان دپاره خپلول پکارو. داسې ګل زمونږ په قسمت کې چرته دی نشته دی که نه. دا ته څه وې ملنګیه؟ زه رښتیا وایم نرګس سبا له زما ستا واده دی. هغه څنګه؟ داسې چې زما مور او ستا پلار سبانۍ نیټه زموږ دواړو د واده کېښوه. ملنګیه هغه خلک سره هغه خلک سنبالول زما کار دی. یا الله شکر دی چې دا خوب و حقیقت نه دی. یا الله ترا ملنګي سر ته خیر کې تا ورته خیر کې یا الله. ستا د رور زرخاني دشمن ستا پر اور مې یو قرض پاتې دی او هغه قرض به تا نه وصولوم تا نه. څه مطلب؟ مطلب دا چې هغه د ما بېعزتي کړې وه او نن به زه ستا بېعزتي کوم.
هی تور سرې ته په چوتو سترګو مو کتل نو دا سترګې به درنه پکې راوباسم تته زه به تا سره ګورم ملنګیا ستاسو ډیره ډیره مهرباني چې زما عزت هم بچ کو نجی دې کې د مهربانۍ څه خبره د تورسري عزت بچ کول خو د هر پښتون د پښتونولۍ نښه ده تاسو ورځئ جي السلام علیکم واو ستاوم دې زوی سما په مخ کې سما انګور ته د غفار د نامې ګوتمه واچوله بس که خورکه بس که نن ما ته پته ولګېده چې زما دا زوی انسان نه د انسانیت په نامه یو تور داغ دی دا زوی نه دا د زوی ګیرت په نوم یو کژل دی خو ظالمه مخکې به یې دولت دپاره د غریبانو وینې ویولې او نن د دولت دپاره د دې خوارې غریبې انګور ته د بل چا د کویدل ګوته واچوله کم از کم دومره سوچ وکوه چې ستا په کور کې پیغله خور ده بس که پلاره بس که کنی والله په بالله چې سیرم دی یوه خبره مې په کولو غوږونو باندې واوره مور له هغه زوی نه ده راوړې چې زما خور ته به په خیرنو سترګو وګوري هغه بنده پیدا شو لالا او ستا د خور عزت ته لاس واچولو تاسو یې پردانې تاسو یې زه ټیک یم لالا شیرنواز نن زما عزت ته لاس واچولو بس که پردانې بس که قسم مې دې په هغه خدای چې د شیرنواز نننۍ شپه به په کور نه په کور باندې په کور به یې دغه شپه दाजी बचे د الله ډېر شکر دی داجی چې نن د دوی زوی ملنګي زما عزت بچ کو شاباسه شخورکه ستا په وینه باندې او ستا په هغه زوی باندې چا چې د هغه سړي د خور عزت بچ کو چا چې د هغه چنغلې ته د بل چا د کودن ګوته اچولې وه خورکه ګوته اچولې وه د چا عزت ته چې تقدیر هم په اوچت نظر باندې نشي کتی او تا د هغه عزت ته لاس واچو خو ما دا قسم خوړلی دی چې نننۍ شپه به ستا په کور نه په کور کې راځي په کور کې ما د تا نه دا خبره ځکه پټه کړې وه ځکه چې ما سره ستا د سر غم و ودې خورم سر مورې ودې خورم سر خو زه خپل غیرت خپله پښتو خپله پیدل شوې جنغله بل ته نشم پرېښودی کوره بچي هغوی ډېر زورور دي او موږ ډېر غریبان نه مورې غریب خدای کمه خو بې غیرته نه یم د غیرت ټکی د پښتون نوم سره د ازل نه لیکنی شوی
او تر ابده پورې به وي نرګس زما چنغله ده او ما ته به ودیږي ملنګیا بچي ستا د غیرت او پښتو دې جنګ کې خدای مکا زه بې اولاده نشم نه مورې نه زما ته ایمان دی چې مرګ په نیټه دی او که بیا را داسې بې غیرتو د لاسه مړ شو نو ستا د زما په سر قسم وي مورې چې ما خښ نه کې یا خانجي وای وای خانجي ویم چرګ به په ډیران کې نه په پلیټ کې ګورې او که ستا چنغلې ته زرخاني کوته نه واچولې که نه نو قسم په خدای ما دې خون درویزه بابا ووایي چې ګولې به مې سره د بچو لکه د ګډالو قرباني کړو او ستا چنغله به مې ستا ناوې جوړه کړې وه بس کا مرشي بس کا خدای او دې جوړې ته وګوره بس دوزې موره د اسمان به راباندې راوغورځې زه دې پېژنم چې ته څومره درزن یې ملنګي زما کسان وشتو زما کسان
صورت وي الله جان جان مسلمانۍ کې به مې شک وي جان جان مسلمانۍ کې به مې شک وي वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम अलका څنګه چلې روټه موټه مو خړلې کنه نه کته له روټه راوړو یاره مال خو یا لکه دا څوک دی چې زبارک ته دن رانه وته ما او دې بیا برا برا پروت دی یک ځانه کې دی راغله خا خا دې نوې راغله دې بلا دې واخلم زکه خو زما د قانون نه به خبره ده دا خو خدا لکه دا ګولډان مې په ورتنګلې نه دي کني اوس په بوټه بوټه هم دې را پاسوي چې مال روټه راوړي خان روټه بدل ته زه راوړم دا خو ډېر بدله ده سړی ده او تریخ مرچکې ده تریخ مرچکې تریخ مرچکې د تریخ مرچکې نه چې ما چک نه واله نو والله په بالله چې روټه مې نه ازمېږي ورشئ هم دې پاسوئ چې ماله ډوډۍ راوړي ورشئ مړی کې خپل ایمان نه وي د ملا په دوا نشي په دې کوسړه به سملا تړې که په مټو کې دې زور وي نو
خپل را میدان تشه داسې به دې ګوښمال کم داسې چې ټوله شپه به ډډې په ډډې اوړې همداس پیرګي به کې چې ویه بی ویه بی ویه بی مړ شومه واه هر سړی پوزه توره کړې ده وایي چې زه لوهار یم سوچ وکړه هسې نه چې زه در میدان ته شم او زما لومړی ټونګې سره لکه د بګیلي چرګ په منډه شي او میدان پرېږدي ناران چرې میدان نه پرېږدي او د نسیم کاکا خبره چې ته چېرته هغه چرګه خو نه یې چې نه اګی اچوي او نه بانګ وایي چپ چپ نه ښکته زه ستا هغه ککونی نه یم چې ستا په چغو به رانه وار پار خطا شي او ما ته وګوره چې زور نه لرې که نه نو هسې برید مه تاووه بلا دې واخلم راته ښکارېږي چې اجل دې راغلی دی ځکه خو په ګډو وډو باندې سره اجل په نیټه دی روکې او اجل د چا راغلی دا زه او دا ته واو مخکې به دې راته خپله ته پته وښیه هسې نه چې سبا بیا ستا دا مړ وجود کلي په کلي او کوڅه په کوڅه ګرځوم چې دا مړی د چا دی دا مړی د چا دی نو بیا واوره ما ټوله دنیا د زرخانې په نوم باندې پېژني बस का अस्ता जमानत तो शो ورم به در سره دلته څه راغلی غفاریا ولې جنغلې پسې غلی شه بېغیرته دا ستا نه د ملګري جنغله ده غلی شه بوډا غلی شه
के स्ताज मत्ता पद्वाड़ लास सलामी काका जी चित्ता दखपलो समाते इज्जत पारा और शाम कुर्बान का मलंगी बच्ची दासूशु बच्ची दासूशु स्ता कोरा बादी दो नमक की बर्बाद शो बच्ची बस मोरे बस चाचे समा कोरदा बादी दो नमक के वन कड़े कसम में दी पर विच सब बागी बादी दा दुनिया तंग कम दा दुनिया वो सलो कतरूरी वो सलो का खुदे बाहर से टिक्की सेंगो सलो का बच्ची समा को दुनिया रवानशवा इंगोर में मड़शवा एक की योज में हो हम पंजेल की बंदीवान शो नौमीद रखेगा मखोरे नौमीदी कुफर दे आगा परवरदिगार बस्ता मदद जरूर करी बाकी जमाता सरा दा लौज और दा वदन खोर कहे जिसे बस्ता दसवीं जमानत तबारा जरूर मंडवा खोर कहे जरूर मंडा तड़ावा आशना زه خو د مهري هغه غازم چې نه مې څوک د سوري لاندې کېناستی شي او نه خپل ځان د نوره بچ کولی شو ته وګوره که نه یار مور مې په شته اولاد کې بې اولاده شو و ملنګه یاره د چا چې هېڅوک نه وي د هغه الله مالک وي ملنګه ته صاحب دفتر ته غوښتی زما خیال دی ملنګه سوال دې قبول شو او ستا ضمانت له څوک راله یقین مې نه راځي اشنا چې زما ضمانت له به څوک راغلي زه ټیک یم ستا ضمانت وشو رښتیا زما ضمانت وشو مبارکه شاشنا مبارکه دې شاشنا مبارکه دې شه خیر دی وی رکه خیر دی وی دا رښتیا ویلو یار د چا چې څوک نه نه هغې الله مالکي لاړم دنه رکه السلام علیکم الله دې مالک دا څه وی دا جي دا څه وی موږ د دشمن ملنګي ضمانت شو आओ बच्चे आओ तो मलंगी जमानत तो शो और ब्याता से सड़ू को मंग वता से भी नहीं शो आखिर सौंप देगा चाची जमंग द दुश्मन मलंगी जमानत को जमानत रजा खान प्यार को रजा खानी प्यार उस पसकौदा जी उस पर जोर ना सियासत न कर तो गोरा उस तरह पर मलंगी से कम लोबे को उस पर मलंगी बसर खानी वजनम बसर खानी मोर दन कुर्बान शुक्र दे खुदाया چې زما بچی خپل کور ته راغو بچی ته کینا ته آرام وکړه زه د شکرانې 2 رکعات نفلونه کوم نو کوم بار به یوسي ومه که ملنګي راوت نسې چلو شو ما د درویش بابا وی خدای دې دلته راغلت کی نو بیا وګوره
بندا خدای دې په نالت پته ولري نوکري دې م کوله هغه چا سره چې ته په خپله د قربانۍ ګډونې کړې روزانا زه به ستاسو دا احسان ټول عمر کې هېر نه کم چې تاسو زما د زوی ضمانت وکړو خورکه ما درته خور ویلي او وروڼه په خویندو باندې احسانونه نه کوي او بیا ملنګې صرف ستاسو یې نه دی زما هم د بچو نه کم نه دی او اوس د خیره خورکه زه ستا زوی ملنګي نه خپل زوم جوړول غواړم زما زوی او ستاسو زوم خو وروره ستاسو هغه زوی زرخان و خورکه زرخان پوه شه او زه پوه شه بس صرف تاسو هاو کوي خورکه ما ته هیڅ اعتراض نشته وروره
ګوره چې انکارونه کې بچي ما د هغې پلار سره جبه کړې ده. مورې زه دا واده نشم کولی. اخر ولې بچي؟ ګوره مورې زه دا نه غواړم چې سبا له درته پېغله انګور په کور کې کونډه ناست دی. الله دې نه کي، خدای تعالی دې زما عمر هم تاله درکړي. داسې خبرې مه کوه بچي. مورې انکارونه کې بچي، انکارونه کې. ستا په سر د واده څېره لیدل زما ارمان دی. ستا دې زما په سر قسمي. انکارونه کې بچي، انکارونه کې. ټیک ده مورې ټیک ده. یو دوا به بلو. السلام علیکم. کینه جبار خانه ستاسو د کسانو د مرګ مې واورېدل. تاسو را لارم ما چې دوا درته وکړم. زرخانه مونږ ته دوا مه کوه، بس مونږ سره یو مرسته وکړه. څه مطلب؟ مطلب دا دی زرخانه چې مونږ سره یو سودا وکړه. پوه شوم غفاره، خبره کوه. یو دشمن وجل دی. نوم یې ښایه. سبا یې واده دی، هغه درته په نښه کول زما کار دی. اوشوه بلا دې واخلم، اوشوه. جباري دلینا ستا په سر باندې پیسې اخیستې ده، پیسې. او زه چې د چا په سر باندې پیسې واخلم نو بیا د هغه شپه په کور نه په ګوري په کور. نو بیا ګزار کوه، خو دومره یاد ساته چې ژوندی دنه پاتې نشم. که ژوندی پاتې شم نو قسم مې دې په رب وي چې ستا به رانه کور هم نصیب نشي. مړ وجود به دې مارغانو کارغانو ته اچوم. داس کوه. ودرېږه زرخانه چې په دې ډزونو کې ځکه چې نن د ده واده ستا خور سره دی او د ده مرګ سره به ستا خور کونډه شي. او غلی شبداره، غلی شه درته وې. تا ته ما مخکې ویلي وو چې زما خور به د یو خیرمالو ږیره نه ورکوې، او تا بیا هم زما خور ورکړه. ورته کړه زما خور. اخر ولې کاکاجي ملنګه بچې علي په خپل غیرت او په خپلو پښتو قسم مې دا کندګیر دا د ګناه بوج ختم که بچې ختم.